بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية فيجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. محترم سامعين الكرام، دا حديث دي مشکات شریفی دی او فدی راوی چې دی روایت کوونکی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا هم د مزاح متعلق دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه کرامو سره څنګه خوش طبعی کوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه مزاح کول. نو دا یو صحابي حضرت زاهر بن حرام رضی الله تعالی عنہ او دې په دیهات کې پاتې کېده، غریزي علاقې کې پاتې کېده. نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته راغی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام له د غره تحفه راوړله، هدیه به یې ورله راوړله. لکه نن سبا چې د غرونو نه خلک راځي دې غاړو ته، د ښارونو ځایونو ته ځي نو هغو برنه ساګ راوړي، نور چې غره کې کوم څیزونه کېږي هغه راوړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام له به د غره سامان راوړه او بیا به چې کله دی واپس ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دی رخصت کړو او دی به رخصت. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی ظاهر چې دی حضرت ظاهر رضی الله عنه وی دا زمونږ دیهات دی، دا مونږ لپاره دیهات دی او مونږ د لپاره ښار یو، مونږ د ده ښار یو، یعنی دی دیهات دی، دی مونږ له د دیهات سامان راوړي او مونږ د ده لپاره ښار یو، یعنی د ښار کوم سامان چې دی هغه مونږ دله ورکړو. داسې نه چې هغه به تحفه راوړله نبی اسلام ورنه ورکړله. نبی صلوات والسلام له بده د غره سامان راوړه، نبی صلوات والسلام ورته د ښار تحفې چې هغه ورکولې پیش کولې. او دا باقاعده حدیث مفهوم دی. نبی اسلام فرمایي تاسو سره څوک تحفه راکړي نو تاسو چې دی ولا هم تحفه ورکړئ او تحفې سره محبت چې دی هغه زیاتېږي. تحفې سره او هدیه سره محبت چې دی هغه زیاتېږي. نو نبی اسلام فرمایي چې ظاهر چې دی دا مونږ د پاره دیهات دی او مونږ د ده د پاره ښار یو. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د سره ډېر زیات محبت کوو، مینه به ورسره کوله. یو ځل داسې او دی چې د رنګ نه تور وم او د حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه د رنګ نه تور حدیث لفظ دی وکانه دمیما یعنی د رنګ نه تور. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل راغی د ده خواته راغی او دی چې کوم دی حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه دی لګیا دی څه سامان خرڅي، څه بیع کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شا غاړې نه غلی غوندې راغی او د ده د په دې سترګو باندې داسې لاس کېښود او د ده دا سترګې یې پناه کړلې. نو ده ته خو بیا ښکارېدل نه، ځکه چې وروسته نبی علیه صلات وسلام دې ونیسه. نو حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه آواز کې وي پرېږده ما ارسلني ما پرېږده، څوک یې ما پرېږده، من هذا وي څوک یې دا څوک دی. نو بیا ده چېرته نبی علیه صلات وسلام لاس مبارک مې لاس له ولې څه نه څه دغه سره یې دی وپېژنده یا یې کتل دي نبی اسلام پرېښو ویې کتلل. نو د نبی علیه صلات وسلام وپېژنده. چې کله نبی علیه صلات وسلام وپېژنده نو ډېر زیات خوشحاله شو او د خوشحالۍ نه د نبی علیه صلات وسلام سره خپله دا شاک لږه کړه او ځان د نبی علیه صلات وسلام سره داسې منګي چې مزید دا برکات چې دا ماته حاصل شي. نو د خپل ځان ورسره کلک کړ د نبی علیه صلات وسلام سینې مبارکې سره کله چې نبی علیه صلات وسلام وپېژنده. نو ګورئ نبی علیه صلات وسلام خو یو دا هم مزاح وکړل چې د سترګو باندې داسې کلک نسل دی او دی څوک یې ما پرېږده. بیا چې د صحابي د نبی اسلام وپېژنده نو فورا ځان یې نبی اسلام سینې سره کلک کړ. نو نبی صلات وسلام بیا څه فرمایي ګورئ. نبی اسلام وجعل النبي صلی الله علیه وسلم یقول من یشتری العبد. نبی صلات وسلام آواز فرمایي وی دا غلام به څوک واخلي، فقال یا رسول الله اذا والله تجدنی کاسدا. وی دا الله رسوله ته کوم خرڅه کنه
ته که ما خرڅوې نو زما دې قسم په خدای ته ما ډېر ناکاره بیا مومي یعنې ما څوک اخلي وي هغوی زه خو د رنګ نه بد یم بقول د هغه رنګ نه بد یم نو ما به څوک واخلي وي ته به ما ډېر ناکاره بیا مومي وي نبي الصلاة والسلام ورته څه فرمایي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسر لكن عند الله لست بكاسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورفرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر شفیق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر رحیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لكن عند الله لست بكاسر وی ظاهرا د الله جل جلاله په نزد ته ناکاره نه ته کوټه نه د الله جل جلاله په نزد ستا مقام ستا شان ډېر اوچت دی ولې اوچت دی الله سره یې مینه وه د الله حبیب سره یې مینه وه او الله جل جلاله رنګونو ته او دغه رنګې مالونو ته نه ګوري ان الله لا ينظر الى صورکم واموالکم الله ستاسو شکلونو ته او مالونو ته نه ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم بلکې الله ستاسو زړونو ته ګوري او ستاسو عملونو ته ګوري فیصلې به بدې نه کېږي چې ته تور یې او ته سپین یې ته مالدار یې او ته غریب یې نه بس تقوادار کوم کس چې دی هغه کامیاب دی څوک چې د الله نه یریږي هغه کامیاب دی او څوک چې د الله نه یریږي دا ناکام دی دی په خسران کې دی دی په وبال کې دی د دنیا کې هم بیړه غرقه ده او په آخرت کې غرقه ده ابو جهل ابو لهب وګورئ که نه خانداني هم دي ښایسته هم دي مالداره هم دي لیکن د ابو لهب نوم څوک خپل بچي له څوک نه ږدي او بلال رضی الله تعالی عنه د حبشې نه راغلی غلام دی غریب دی او د رنګ نوم تور دی لیکن صحبت رسول سره او قرآن یې خپل سینې سره ولګو هغې سره الله ورله دومره مقام مرتبه ورکړله چې تاسو ټولو ته پته ده نن که ته چاته ابو جهل ابو لهب ووایې نو هغه خوله دله ماتوي او څوک خپل بچي له ابو لهب نوم هم نه ږدي فرعون نوم نه ږدي لیکن چې چا نوم بلال کېږي هغوی زه بلال یم زه بلال یم وایي بلال و که نه دی ځکه بلال وي دی بلال باندې فخر کوي رضی الله تعالی عنه نو دا محترم د یو څو خبرې موږ تاسو نبي اسلام مزاح بارې کې وکړي نو موږ دا د مزاح وکړو شریعت حدودو کې دندې وکړو زما مطلب دا دی چې بېعزتي ونه کړو هېچا بېعزتي ونه کړو اکثر خلک دا کوي چې خپلې محفلې ښایسته کوي د بل بېعزتۍ سره چې بل بېعزته کړي او ذلیله کړي او خلک وخندي چې ما ته ګپي ووایي تا ته چا ګپي ووایي ونه وي څه توره وشي ظالمه سم شه د الله جل جلاله حکمونه ومنه او پیغمبر اسلام طریقو ته راشه او دا وګوره او بیا په دې باندې عمل وکړه الله دې ما له تاسو ټولو